أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم سورة آل عمران سپارہ نمبر 3 د سپاری رکو نمبر 17 او د سورت رکو نمبر 9 آیت نمبر 85 تا 91 د الله تعالی د طرفنا د بندگانو ته د هدایت کملار چې خودلې شوی دا او کم احکامات چې د الله تعالی د طرفنا د پیغمبرانو په ذریعہ باندې را لېږلي شوی دي هغه ته ویل کېږي اسلام. لکه د درېمې سپارې په نصف کې دا آیت ذکر شوی ان الدین عند الله الاسلام چې دین د الله تعالی په نسبت باندې اسلام دی. د دې اسلام ټکی او د دې لفظ خپل معنی ده تابعداري کول، ځان تابعدار جوړول. دې اعتبار سره د حضرت آدم علیه السلام نو واخلا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم پوری چې څومره پیغمبران راغلی دي او کم پیغمبر ته کم آسمانی کتاب هم ورکړی شوی دی او کم پیغمبر د الله تعالی د طرفنا د عمل کولو د پر کومه طریقه هم راوړی دا بس هم دغه اسلام د آدم علیه السلام په زمانه کې داوی راوړی شوی دین دغه اسلام. د نوح علیه السلام په زمانه کې داوی راوړی شوی دین دغه اسلام. دغه ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام او نور چې څومره پیغمبران راغلي دي، هر پیغمبر ته چې الله د عمل کولو کومې طریقې ورښودلې وي، کوم احکامات را لېږلي وو، د هر پیغمبر په زمانه کې په دقه احکامات او په دغه طریقو باندې عمل کول دغه اصل هدایت او په دغه کې کامیابی وا. چا چې په دغه طریقو باندې عمل کولو بس هغه ته مسلمان او مسلم ویل کېدل. او هر یو پیغمبر چې هغه به مخکې تیر شو د هغه نه وروسته به بل پیغمبر راغی او دغه بل پیغمبر ته به الله نوی کتاب، نوی شریعت، نوی احکامات او نوی طریقې ورکړي. نو دغه پیغمبر په دغه کتاب او په دغه شریعت او په دغه احکامات او په دغه طریقو باندې با د مخکینی پیغمبر شریعت منسوخ شو او دغه پیغمبر دا شریعت په ناسخ شو. نو دا سلسله روانه و داسې د عیسی علیه السلام پوری او چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړلو هغوی ته الله پیغمبري ورکړله، قرآن یې پې نازل کړلو، نوی احکامات، نوی شریعت او نوی طریقې د عمل کولو راغلی. نو مخکینی تمام شریعتونه، تمام طریقې هغه منسوخ شي، زمونږ دا شریعت محمدي ورله ناسخ شو. اوس د الله تعالی په نسبت باندې به تر قیامته پورې اسلام او دین د پیغمبر علیه السلام راوړی قرآن او داوی راوړی احکاماتو باندې عمل کولو ته ویل کېږي. او مسلمان به هغه چاته ویل کېږي څوک چې په دې شریعت، په دې کتاب او د دې پیغمبر په طریقو باندې ژوند تیروي او په دې باندې عمل کوي، بس دغه مسلمان دی او دی په حقیقي اسلام باندې روان دی. او څوک چې دا قرآن پرېږدي یا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د نبوت نه انکار کوي یا د پیغمبر علیه السلام د راوړي طریقو نه انکار کوي، نو قرآن وی د الله تعالی د طرف نه دا ښکاره اعلان دی چې دا سړی مسلمان نه دی او دی په اسلام باندې نه دی، دی په یو بل دین باندې روان دی. د دې وجنه الله اعلان کوي دلته ومن یبتغي غیر الاسلام دینا، څوک چې تلاش کوي د اسلام نه علاوه یو بل دین. هر پیغمبر چې په خپل زمانه کې کم شریعت او کم احکامات راوړي دي، چا چې دغه پیغمبر د شریعت او د احکاماتو نه مخ اړولی دي او په بل لار روان شوي دي، بس دی بې دینه و.
دغه سي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې اوس مونږ ته کم قرآن کم شریعت را لېږلی دي، څوک چې د دې نه انکار کوي یو ځان له یو بله لار اختیاري، بس دا سړی په دین اسلام باندې نه دی، دی په بېدینۍ لاره باندې روان دی، د ګمراهۍ په لاره باندې روان دی، او د ده نه به د دغه لارې عملونه هیڅ چرې قبول نه کړي شي، عملونه، عقاید، اعمال، طریقې، احکامات، عبادات دا به هغه معتبر او قابل قبول وي کم چې د اسلام د قرآن او د حضور پاک د راوړې طریقو مطابق وي. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا، چا چې د اسلام نه علاوه ځان له یو بل دین تلاش کو، هندویزم یې تلاش کو، کمیونیزم یې تلاش کو، عیسیت باندې روان شو، یهودیت باندې روان شو، مجوسیت باندې روان شو، په یو بل دین پسې روان شو، فلن يقبل منه، الله وایي دا به د ده نه هېڅ چرې قبول نشي، وهو فی الآخرة من الخاسرین. دا سړی په دنیا کې کله کې کامیابي او د دنیا چبیڼي مبیڼي او دولت حاصل کړي نو دی ځان ته کامیاب نه وي، آخرت کې به دی د تاوانیانو نه وي، د آخرت هغه همیشه زندگی دا به د په خساره او په تاوان کې وي. د الله تعالی د طرف نه دی ټولو بندگانو ته د پیغمبرانو په ذریعه هدایت را لېږلی شوي دي. اوس چې چاته د پیغمبر د حقانیت پته وي لکه اهل کتاب، او دوی د پیغمبر د حقانیت گواهی هم کوي چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی، او د دې نه پس هم بیا دوی کفر والا لار اختیاری او د پیغمبر لار پریږدي. الله وی کیف یهدی الله قوما، څرنګه به الله هدایت کوي داسې قوم ته چې هغوی ته د پیغمبر د حقانیت پته ده، ښکاره دلایل او نښې نښانې ورته راغلي دي، او بیا هم د دین اسلام حق لاره پرېږدي. داسې خلکو ته الله هدایت نه کوي، دوی الله په نیغه لار روانوي نه، دوی په خپله نیغه لار نه غواړي، نو الله تعالی یې په زوره نیغې لارې طرف ته نه راولي. د دې خلکو سزا دا ده، څوک چې د حق دین وپېژني او بیا هم په کفر کې اخته وي، الله وی د دې خلکو سزا دا ده، په دوی به د الله هم لعنت وي، د فرشتو به هم پې لعنت وي، او د تمامو انسانانو به هم پې لعنت وي. د دغه لعنت نتیجه به څه راوځي؟ نتیجه به دا راوځي چې دوی به د دې لعنت په وجه په جهنم کې داخل شي، د دوزخ په عذابونو کې به راګیر شي، او دا عذابونه به بیا همیشه وي. د دوی نه به دا عذابونه کمولی کېږي نه، او نه به دوی ته څه مهلت ورکولی کېږي. د بچ کېدو یو چانس شته، یو طریقه شته، او هغه دا چې د دنیا کې دوی حق دین او حق پیغمبر او حق کتاب وپېژني، نو بیا د کفري لاره پرېږدي، را دي شي الله ته دې توبه وباسي، الله تعالی ته دې توبه وباسي، او دې وایي چې خدایه بس موږ نه کفر او شرک شوي دي، او تا ته توبه وباسو، اوس کلمه وایو مسلمانېږو، ستا تابعداره جوړي. نو د الله د رحمت خزانې ډېرې فراخه دي، د الله د رحمت خزانې ډېر لوی دي. الله به فوراً د دوی توبه قبوله کړي، او تیر شوي تمام ګناهونه به ورته الله تعالی معاف کړي. الله غفور رحیم ذات دی، خو چې توبه وباسي څوک د هغوی دپاره، او د توبې نه پس چې بیا اصلاح هم په ځان کې راولي، چې بیا ښکلې زندګي تېره کړي، دا نه چې نن توبه وباسي او سبا بیا په کفر ورګډ وي، بل ورځ بیا توبه وباسي او بل ورځ بیا په کفر او په بدعملۍ باندې ورګډ. نه، توبه به وباسي، غلطه لار به پرېږدي او په نیغه لار به روانېږي، الله به دې توبه قبلېږي. الله تعالی غفور رحیم ذات دی. او چې داسې نه وي صاحبه کفر وکي، ایمان راوړي بیا کفر وکي، او په دا کفر کې بیا زیاتوالی راولي، په کفر باندې کلک ودرېږي، او په خپل کفر ملامته نه وي، او توبه نه وباسي، نو الله تعالی وایي د داسې خلکو توبه بیا نه قبلېږي. که دوی توبه وباسي هم نه قبلېږي، ځکه دی خو دا توبه په خپله خپېمانتیا نه وباسي، دا خو دی صرف په ژبه باندې خلک دوکه کوي چې زما توبه زما توبه، په زړه کې هغه د کفر او د شرک هغه تیارې پرتې دي، په زړه کې کفر پروت دی، نو د داسې خلکو توبه نه قبلېږي. او دا خلک ګمراهان دي، د ګمراهۍ په چقلو کې نښتي دي، د دې نه به هېڅ چرې راونځي. دا کم خلک چې کفر وکي او د کفر والا لاره اختیاره کړي،
د قیامت پر ورځ چې الله تعالی دوی د جهنم په عذابونو کې راګیر کی او دوی مړ وي په کفر باندې توبه نه وي ویستي مسلمان شوي نه الله تعالی وایي که د دې ځمکه دا څومره چې ځمکه د دنیا ده که دا ټوله ځمکه دی د سرو زرو ډکه کی او د دې سرو زرو په بدل کې دی د الله د عذاب نه ځان بچ کولو غواړي او الله پاک ته داسې چې خدای پاکه دنیا کې خو مې کفر کړیو او دا ټوله دنیا د ځمکه اوس د سرو زرو اول خو د چا کیدی نه شي دونه سره زر به چا سره وي صاحبه خو که بالفرض یو چا سره دومره سره زر وي چې دا ټوله ځمکه ترې ډکه کي صاحبه او دغه تمام سره زر او قیمتي لالو جواهر راواخلې والله ته وړاندې کې چې خدایا دا واله خو ما د دوزخ ته دی عذاب نه بچ کړه نو دی به په دغه سرو زرو په دې دولت باندې د جهنم د عذاب نه بچ نشي اگر کدی دا ټول په فدیه کې ورکول غواړي د الله تعالی د طرف نه بدوی د پر دردناک عذاب وي او څوک به د دوی د مدد راتلو د پر بیان وي نو د بچ کېدو یو لار د سیبه او هغه دا چې ښکلی مسلمان جوړ شه کافرانو ته دعوت دی اهل کتابو ته دعوت دی چې پرېږدی کفر پرېږدی شرک پرېږدی یهودیت پرېږدی عیسیت پرېږدی مجوسیت پرېږدی هندویزم پرېږدی کمیونیزم پرېږدی آتش پرستی پرېږدی د کفر او د شرک تمامې لارې راشئ ښکلي اسلام طرف ته ښکلي دین طرف ته کلمه ووایه ښکلي مسلمانان جوړ شئ د الله تعالی تابعدار جوړ شئ د الله په حکمونو عمل کوونکي جوړ شئ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مبارکو طریقو باندې عمل کوونکي جوړ شئ بس دقه د نجات او د کامیابۍ لار ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم او که یو څوک مسلمان دی کلمه ویلې ده نو دته دا دعوت دی چې ګوري دا اسلام پرېنږدي په دې ایمان او په دې اسلام استقامت او پوخوالی اختیار کا ځان پوخ کلک او کامل مکمل مسلمان جوړ کا نیمچه مسلمان مه جوړېږه د کافرانو د کفري عقایدو نه متاثره کېږه ما د کافرانو په کفري جالونو کې راګیرېږه ما د کافرانو په کفري طریقې کار باندې دوکه کېږه مه ګورې ښکلی اسلام که په دې کې غریب مې که په دې کې فقیر او تنګ دسته مې اسلام ښکلی دین دی د الله تابعدار اوسېږه هسې نه کافران درله د دنیا لالچ درکړي کافران درته د کفر جالونه خور کړي او چې تاسو د ځان نه خبرېږي د ایمان نه واپس خلاص شوي نو مسلمان ته دعوت دادی چې دی په خپل اسلام کلک ودرېږي او د اسلام مطابق زندگی تیره کړي نو بس دی کامیاب دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم او که داسې نه وي نو د ناکامۍ نه د بچ کېدو بیا هیڅ لاره نشته سیبه ومن یبتغي او هغه څوک چې تلاش کوي غیر الاسلام علاوه د اسلام نه دینا یو بل دین فلن يقبل منه نو هیڅ چرې به قبول نه کړي شي د ده نه دغه دین وهو فی الاخرة من الخاسرین او وي به دی په آخرت کې د تاوانیانو نه د خساره کوونکي خلکو نه کیف یهدي الله څرنګې به هدایت کوي الله تعالی قوما هغه قوم ته کفرو چې کفر وکړي بعد ایمانهم رستو د ایمان راوړلو نه وشهدو او حال دا دی چې هغوی گواهي هم کوي وشهدو او هغوی گواهي کړې ده ان الرسول حق په دې خبره باندې چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی وجاءهم البينات او راغلی دی اغوی تخکار دلائل والله لا يهدي القوم الظالمين او الله تعالی هدایت نکي ظالم قوم تا اولئک جزاؤهم دا هغه خلق تی چې سزا د دوی بداوي بدله د دوی بداوي ان علیهم چې بشک وي په دوی باندې لعنت الله لعنت د الله تعالی والملائکه او د تمام فرشتو والناس اجمعین او د ټول خلق لعنت به په دوی باندې
د جهنم په اور کې به داخل شي د دغه لعنت په وجه باندې خالدین فیها نو دوی به بیا همیشه همیشه وي په دغه عذاب او په دغه لعنتونو کې لا یخفف عنهم العذاب هیڅ چرې به کم نه کړي شي د دوی نه عذاب ولا هم ینظرون او نه به دوی ته څه مهلت ورکړي شي الا الذین مگر هغه خلک تابو څوک چې توبه وباسي من بعد ذلک رستو د دینه واصلحوا او نیک عملونه وکي د ځان اصلاح وکي فان الله نو بشک الله تعالی غفور الرحیم ډیر بخون کې او رحم کوون کې ذات دی ان الذين بشک هغه خلق کفروا سوک چې کفر وکي یا چا چې کفر وکړلو بعد ایمانهم رستو د هغوی د ایمان راوړلو نه ثم ازدادوا كفرا بیا زیات کړلو دی کفر لرا لن تقبل توبتهم نو هیڅ شری به قبول نشي توبه د دوی واولئک هم الضالون او دق خلق گمراهان دي ان الذين بشک هغه خلق کفروا چې کفر یې وکړلو وماتوا او ملشل هغوی وهم کفار په داسې حال کې چې و هغوی کافران فلا يقبل نو بس هیڅ شری به قبول نکړي شي من احدهم پدوی کې د هیڅ یو کس نه هم ملء الارض د ځمکې د ډکوالي برابر ذهبا سره زر ولو افتدى به اگر چې هغه فدیه ورکي دغه مال لره اولئک لهم عذاب علیم د دې خلکو د پاره به وي دردناک عذاب وما لهم من ناصرین او نه به وي د دوی د پاره هیڅوک مدد کوونکي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.